اوله پیدا د دې مصیبت راتل په دې څلور کونجه دنیا باندې کرونا ده او غیر کرونا دې کې بل ډېرې فایدې او یو پیدا پکې دا ده چې زمونږ د الله زور دې ټول جهان له معلوم شو دغه طاقت دی هغه لوی بدمعشان څنګه په ګونډو کړل چې کله به سټیج لره راغله کله به هغوی په یو کمپنۍ انټرویو په یو ځای کې ورکوله شکلونه به یې څنګه خوځول وحکوي کې به څنګه خبرې کولې محمد رسول الله د متکبرینو علامه دا ذکر کړې وحکوي کې خبرې کوي تا به دا ګمان کوو چې په کمزورو ضعفاو باندې هغوی ګزارونه او بریدونه وکړه چې دنیا ودرولې د همدې سړي ودرولې د جاز نه کته کېدل په یو عجیب انداز باندې تګ یو خبریال سره خبره په یو عجیب انداز باندې خبره نور حرکتونه په یو عجیب طریقه باندې لیکن رب العالمین دشي گزار ورکې د دنیا لا چې خپل زور بالا تری هغه په ټولو خلکو باندې ثابت کړل او ټول ومنله بل فائدہ د دې امتحان چې امام قاسمي بیان کړی د انابت سمانا يدور مع الحق حقدارا قران او سنت په سلاس داغه لاس نیوي وکا لکه یوړون دي پسترګو معذور دي روح سړي د لاس نیولې دي په کوم طرف باندې چې وګړي رواني کی نن يدور مع الحق هي سدارا چې کوم طرف باندې موږ له قران کوم طرف باندې موږ له سنت خودل کی پاغي طرف باندې ځا خو خاب د ډیر عمر پدې کې تیرګړي سره د پټګي ډیر عمر به تیرګړي سره د بخاری د پاتې کېدو سره د جمعه او د منبر او د محراب د پاتې کېدو په دې طریقه باندې چې دا حدیث موږ د مذهب نه خلاف دی سلوي جوابونه واوري ابتدا د اسلام کې منسوخ دی او فلان دی اخر چې رشوګ ورخ دی جمی کې خلاف پیرامات دی چې اوس کوم جوابونه وکړو به نږدې د خلینو او خبره رو باسي چې کله آیات و حدیث کوم یو آیات او حدیث چې زمونږ د مذهب نه خلافي یا هغه منسوخ دی یا هغه کې تعویل شوی دی الله دا مصیبت ولې راوستو په موږ او تاسو ضعفاء مسلمانانو غوږونه رب العالمین تا وکړو چې پرې د خلکو اقتدا پرې د دې مليانو اقتدا چې تعالی کوم معلومات شوی دی چې حق په دې حدیث کې دی حق په دې آیات کې دی لیکن د دنیا د لالچ د مقتدی د یری د څورو پکوي د وجنا نن باغی جانب کې تکلک ولاړي الله کله کله دا ټکونه خلق لور کی يدور مع الحق حفظارا دی خو الله راشه نن ټول پرې دا نن در باندې سبدا مصیبت راغی صاحبندیو زکام څومره پریشانې نه دي څوک دکانونه بندي څوک کورونه کې کینې څوک په بل سبا یو بل کرنټین در باندې روان دي چې قبر دی الته به په څه باندې بچکیږي چې کله به تور مثال تاسو د قران او سنت لوري تیر شي تاسو ګورئ چې کله دا مصیبت راغی څنګه خلکو ځان لستاکونه جمع کړه چا یو شی جمع کې چابل وګه په کور کې بندي شم په کور کې کرنټین شم دوی په اصطلاح باندې خرم بچا د دې قبر د کرنټي توپ د پاره ځان سره د سرمایه وېسا چې شپږ و او اته چرګان راخستو پریزر او پرچ کې خو دوړو توړي ځان سره وړلې دې کور د پاره مشاره برابر کا دې ته ویل کېږي امام قاسمي فرمایي منيبا الیه د دې ټول نه رجوع او رب العالمین له متوجه کېدل شپږمه پیدا د دې مصیبت د دې کرونا او د نور مرزونو چې الله عز وجل دې ټول امت ته متوجه کړه ورمخامخ کړه وجدادا التضرع والدعاء الى الله عز وجل رب العالمین د دعاګانې غواړه ته په ایمان دا مصیبت چې راغله چې دعاګانې غوښتي په زیر دې باندې چې موبایل او رادیو تلویزیون ورسو چې سی ویلي الله عز وجل فرمای چې دا خلق مال تزرو کی دا خلق ما یاد کی د دې وجنه دا مصیبت موږ له متوجه دي څومره تزرو موږ وکړه خو خبره تر زمونو سره تر ګورګریت کړو راځي چې نن مرګ روان دي دا ختم کو د الله د رضا په خاطر باندې دا غسر خپل ولی وپاله خپل ولی په څه ختمه ده مال بالکی خودلې یا نه زه مخ کې سټ کې کېنولې یا نه مال دې چې ست کړې ده یا نه صحابه دا خبر وکړه اصل کې دی حدیث په تشریح کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې خپل ولی ونه پالله د پولیس سرات پر خوا کې بدا ولاړ یو امانت اعلان دی بغورځي او کندي ذکر کړه خطرناکي صحابه ویل یا رسول الله دا خپل ولی چې یو کس مونږ راځي مونږ هم دا کړه ورزو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلې دا خو بدله ده خپل ولی ډیر ګرانه ده خپل ولی دې ته ویل کېږي چې یو کس تا خو انډي ولی ملګرتوب جوړ کې نو الله دې په موږ تاسو رحم وکړي چې ډیر تیار شو دا ډیر ګرانه ده دا یو تر برو ملک دی دا د پښتنو ملک دی دا د شملو ملک دی څنګه ترې لټیټه وایم نه رب العالمین د دین په خاطر لیکن اسلام موږ له بيسوي بهتر عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الحب لله والبغض في الله محبتم د الله لپاره او دشمنیم د الله لپاره
بل فایده یو سړی مصیبت سره مخامخ شو د په صبر وکي د دې درجه ډیره اوچته په نسبت سره هغه چاله چې د لوی مصیبت سره متوجه دي الله تعالی ګوري یو بل لوی فایده پکې ده دې مصیبتونو د مخامخ کېدو سره د انسان نه صبر صادریږي او هغه سبب د رب العالمین د محبت دی الله تعالی چې مینه کوي د صابرینو سره وسره شه د رب العالمین مینه هغه موقوف شه تر صبر نن چې په موږ باندې د امتحان راغلی نه وي څه مو خیال دی صبر به موږ کوو د رب العالمین محبت به راتلو دا مصیبت کنه وي د الله مینه څنګه کټ کېدله هغه څنګه نن در باندې کورونا راوسته بل تکلیف در باندې راولي چې دا سړی په دې وخت کې صبر کوي کني کوي که چیرته ور باندې صبر وکي بس زما مینه ورته رااله او د الله مینه چې موږ لرانه خو له اسمان لو غرزوي او دا ګوره په دې مصیبت راځي یو بل لوی اساسي بنیادی پیدا چې انسان شکر وباسي پر خپل نعمت چې کله درکړي یا دا معنا شو چې به تور مثال ته نه جوړي کینسر تکلیف تعالی لګیدلې دا ګوته د نغدل ته غوسه کړ خنور بدن او لاس ته بچ شو یې ډاکټر ته شکریا وباسي کني وباسي کور دا بعد ډاکټر صاحب منګ لم رب العالمین دا مصیبتونه متوجه کول نه کې دې چې موږ ډېر خطرناک کارونه شي وي د الله عز وجل مخالفتونه بم کړي وي رب العالمین موږ لا ټک راکې او په دې وخت کې ځان له متوجه کړو وس رب العالمین له شکرونه وباسو چې یا الله کله چې دا مصیبت راغی کې زورانه دم او بل بندگان په کې جدا کې لکاول کې مشي ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن سړی له مصیبت نه متوجه کیږي ولو که هغه پریشانی ولې نه ولو که بالفرج والتقدير واغزاد هغه په کې ماتيږي ولې نه الله عز وجل درجه اوچتای نو کدا کورونا نه وي یا بل مرض نه وي یا پریشانی نه وي یا د خپلوانو مرګونه نه وي سمو خیر له سمو استاد درجه په اوچتې دي نو ته صبر وکړه صبر څه معنا صبر دا معنا نه ده چې قرار په دې کور کې ځان کرنټین کړه دا صبر دی صبر دا معنا ټول دین رب العالمین په ځان کې راواله په ځای دې چې موږ بندګي وکړو نورم بغاوت ده بغاوت څه ته وګوره نرخونه دي شینو کم ځای لا ورسېده کزه د شوی دا غریبانان خلک په جلال آباد کې وشيږي به تور مثال د ریړو والا دي یا هغه خلک چې 500 مزدوري کول هغه ته ختم شولاړه ته هغه دا بوجي دا شپ کیلو کې ډېر پیسې ته واوړه ویسا هغه بچی لري کې نه لري دا ټول شنو تر خپل کول لاړو د 100 روپے توشکو بستر او قالینو باندې کینا او هغه شي وږي دا اوس کوم ځای دي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي مؤمنان په شان د یو جسد دي یو بل باید مضبوط کی که یو چرته پر سر خوږيږي په شکایت که په خوږيږي سره مناسب ده چې په دې مقام کې دي خلکو نورم دا خبره سسته کړې وي چې په دیر شو پیدا شي پنځه سره راغی نقد مې درنه وختلی چې کله رب العالمین درکړي ځان سره فقط ولیکا چې کله الله عز وجل اسباب برابر کړو دغه نور ستاره مزدوري ولګیدا او ستاره اهل او عیال نه پیسې اضافه وي به مال به د خپل قرض راکړه دا بل مسله راوړل کا او بل اخري خبر هم ده انسان لچ دا مصیبت ورشيږي صبر په وکي د رب العالمین رضا پی راځي او که صبر په ونه کې د الله قهر پی راځي سمو خیر دی من او تاسو به د الله رضا وګټو که د الله قهر ځان راوړو رضا پڅو نن در باندې تکلیف راوځي صبر په وکا شکایتونه مکو چې اوف 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 امام احمد صاحب زورګي بن کړي دي او تا ټول جهان را شروع کړه ور خطا لري موږ د الله بندگان یو انده زمانه د پاره موږ وختلی کوي زمون کې دې شي ګناه شي هغه مسان لواړي او دغه فائدې وي چې دا کوم ذکر شنو هر مصیبت چې رب العالمین د خوان راغي بس صبر قرباني کوي صبر څمنه صبر جمیل دي ته ویل کېږي الصبر الخالي عن الشكوى مخلوق له شکایت مکوا رب العالمین له متوجه شه صبر په وکړه چې انا لله وانا الیه راجعون رب موږ ستا بندگان یو امر دې په موږ باندې راغی موږ دا منو تنفیذ تعالی دی اختیار تعالی دی تقدیر ستا سره دی قضا ستا سره ده دنیا ستا په اختیار کې آخرت ستا په اختیار کې رب العالمین اسمن تسلی پتا باندې راځي نبی که څومره مصیبت تعالی متوجي ولې نشي په دې ټول کې به ان شاء الله پتا باندې شي تیریږي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن سره د فصل غوندري دی خو مصیبت اړي هغه خو اړي نو صبر